ابراهیم علیه السلام په نوې بنیادونو باندې د بیت الله شریف تعمیر وکړو. نو دا موجوده آبادی چې کوم ده دا تقریبا 4.5 زره کاره پخوانی آبادی د ابراهیم علیه السلام د لاسه. او به ابراهیم علیه السلام چې کله آبادی وکړه نو د دې خوا سره یو غټ کاڼی پروت یا ابراهیم علیه السلام به چې کله آبادی کوله په هغه کاڼي به ودرېدو لکه اوس چې څنګه شیټرینګ کوي خلک، نو هغه وخت کې دومره دغه نو په هغه کاڼي به ورته ودرېدو. نو په هغه کاڼي باندې الله د ابراهیم علیه السلام د قدم نشان هم جوړ کړی دی. او چې څوک بیت الله ته تللی دي هغوی لیدلی دی، که څوک نه لیدلي الله دې ورته دا سعادت د لیدلو نصیب کړي. نو د ابراهیم علیه السلام د خپو هغه نشان چې کوم دی هغې ته مقام ابراهیم وی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، وی ای طواف کوونکو حاجیانو عمرو والاو چې کله طواف وکئ نو د ابراهیم علیه السلام د غزي سره 2 رکعاته مونځ کوئ، بهتر دلته دی. که چا نه پاتې شو دننه جومات کې هم کېږي، کمره کې هم کېږي، وروسته هم کېږي، خو بهتر ځای دغه دی. خو اکثر هلته ځای نه وي چې عمره وي نو بیا پکې ځای وي. نو هلته ګورې ابراهیم علیه السلام د خپو قدم دی. موږ او تاسو تقریبا د 15 کالو نه په دې کاڼو باندې ودرېږو، دلته مونځ کوو که نه، په دې باندې نشان نه جوړېږي. داسې ده که نه؟ کورم 50 کاله وشو خو هلته زموږ د خپو نشان نه جوړېږي. د ابراهیم علیه السلام نشان جوړ شو ولې؟ د رستنی خلکو د اطمینان دپاره چې ګوره ما د پیغمبر باندې کړی دی د بیت الله شریف نښې خو څه کې ما د ابراهیم د خپو نښې هم دله تاسو دپاره ساتلي دي. او اشاره شوه دې خبرې ته چې ای لکپتیانو کروڑپتیانو خلکو او ای مالدارو خلکو، تاسو په جازونو کې او په هلیکاپټرو کې تلی شئ، دومره بندوبست سره شته او هلته خوراکونه کولی شئ. سوچ وکئ زما د هغه پیغمبر وخت کې ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام په وخت کې چې هغه وخت کې هېڅ سهولیت نه او په دې کاڼو به ودرېدل. د عرب هغه لق و دق صحراګانې او هغه کاړجنه او غریزنه ځمکه او هلته چې کوم د عزتمندو هغه سخته ګرمي او تپش، په دې کې به هغوی بغیر د چپر نه او بغیر د هغه نه به هلته طوافونه کول. نو یا مالدارو خلکو او یا زما د عشق دعویدارو خلکو، تاسو ولې نه کوئ حج؟ دې وجې نه قرآن کې راځي چې کوم انسان حج نه کوي نو هغې ته د کفر اشاره شوې ده چې کوم انسان وی تاسو به کافران شئ، د کافرانو په شان به شئ. او حدیث کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې د چا وس کېږي ولم یحج او حج یې ونه کو فلیمت ان شاء یهودیا او ان شاء نصرانیه، وی بیا خپله خوښه ده که یهودي مري او که عیسایي مري. دې حدیث کې اشاره ده دې خبرې ته چې کوم انسان حج نه کوي نو کیدی شي دا انسان خاتمه بشر وشي او ایمان نم خلاص شي. نو دی وجه عزتمندو ابراهیم علیه السلام د لاس نخي الله رب العزت التا قائمي کړي. به د ابراهیم علیه السلام د خزي او داغي هغه د منډي نشانات هم الله رب العزت برقرار کړي دي، صفا مروه. باغی کې د ابراهیم علیه السلام کړي هاجری بیبي منډي والدي، اسماعیل علیه السلام دا یو تاریخي بیان مې د ترانی ولې دی، خو که بلې جمعې لرالی نو پوره دې تاریخ باندې به خبر شي. او دا ډېر خوندور بیان دی چې انسان د خپل تاریخ نه خبر شي چې بی دا بیت الله شریف کله و څنګه او څه چل دلته شوی دی. ابراهیم علیه السلام 3 ښځې دي. ابراهیم علیه السلام چې هجرت کو په لاره کې وله یو بادشاه سارا بیبي ورکړه. د ابراهیم علیه السلام د تقوا نه او د ښځې د سارا بیبي د تقوا نه متاثره شو نو هاجره ولا ورکړه. هاجره بیبي ولا یو بادشاه ورکړی ده. تاسو مشهوره واقعه ویلې ده ابراهیم علیه السلام چې سفر کو یو بادشاه په لاره کې ونیو هجرت یې کو. نو د هغه ترتیب دا و چې د کومو ښځو به خاوندانو نو هغې سره به بدکاري کوله. نو ابراهیم علیه السلام روانو په هغه لاره باندې پیښه وشوه نو سارا بیبي ته د هغې نیت خراب شو. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل ته داسې وکړه چې دې ته ووایه چې زه د دې خور یم او اسلامي لحاظ سره موږ ټول ورونه او خویندې یو، د آدم علیه السلام اولاد یو، کیدی شي تا ته څه ونه وایي. نو یو په دې وجه ورته څه ونه ویل، خو بیا هم ورته نیت ورانو. نو بیا هغه چې سارا بیبي ته رانږدې کېدو نو په ځمکه کې ډوب شو. چې په ځمکه کې ډوب شو نو بیا معافیانې غوښتې 3 ځلې داسې وکړو. بس بیا خو ویل دا خو سمه بلا ده، دغه خلک ناشنا سیس ته بلا وایي، دا خو سمه بلا ده، اوس به مې په دې ځمکه کې خښ کي.
نو دومره متاثره شو. بخاری شریف کې دي چې واخدم ولیدا خدمت د پاره ول خپل لور ورکړه هاجره. نو عزتمندو ابراهیم علیه السلام ته به ساره بیبي وی چې زدي سره ته نکاح وکا، ځکه د ابراهیم علیه السلام بچی نه کېده. به ول الله د ساره بیبي نم بچي ورکو اسحاق علیه السلام، او د اسماعیل علیه السلام ول د هاجری بیبي نه ورکړو. به هاجره بیبي ابراهیم علیه السلام ځان سره سفر کې بوتلله، د الله د طرف نه حکم. ساره یې پرې خو ویل دا ځان سره بوزم. نو دا د بیت الله شریف چې کوم مقام دی دلته پړاو واچو، دلته استوګ نه اختیار کړه، ویل دلته بم خپل کور بدلته جوړ کو. نو چې الته کور جوړو خو ابراهیم علیه السلام تعالی ویل چې ته به واپس ځي، واپس بځي. نو سوچو کې عزتمندو هاجره بیبي اسماعیل ابراهیم علیه السلام دغل تزان لپاره خدا. بهرحال دغل ته اسماعیل علیه السلام پیدا شوه دی، او اسماعیل علیه السلام هغه تربیت کړي. پیدا شوی وړو کې ماشوم هاجری بیبي سره. نو یو ځل داسې په اوچته غونډۍ باندې پروتو، د صفا په غونډۍ باندې ابراهیم اسماعیل علیه السلام هاجری بیبي سره پروتو. نو د هاجری بیبي سره د خوراک سکاک سامان ختم شو. تاسو یقینو کې چې ابراهیم علیه السلام ته واپس راتلو، نو دا د خدای بندګۍ دا ورته یې ابراهیم ته ما چاته پرېږدې او ته ما ولې پرېږدې؟ نو ابراهیم علیه السلام صرف اسمان ته ګوته نیولې ده چې دا الله په حکم دې پرېږدم. د دې بیبي د خولې نه یو بهترینه جمله وته ده، وی اذن لا یضیعنا الله، وی چې د الله په حکم هم پرېږدي او الله ته هم پرېږدي نو الله به موږ نه ضایع کوي. زه موږ او تاسو جومات کې ځان لشپه نشو کولی. په خپل کور کې چې مثلا ښځه تلي ماشومان تلي موږ کزن کرزو الته شپه کوو، یا ځان له څوک راغواړو یار دوست راځه لږه ګپ لګو، ځان له شپه نشو کولی. هاجره بیبي په دغه لق او دغه صحرا کې ځان له شپې کړي دي، څومره سخته تېره کړې ده. به اسماعیل علیه السلام وړو کې ماشوم چې توخه سره ختمه شوه، نو هاجري بیبي داسې چلو کو چې هلته به هغه وخت کې څوم نه د بیت الله شریف ځمکه داسې سرسبز او شاداب ځمکه هم نه وه، شینکۍ ځمکه هم نه وه چې څه بوټي وې پکې امونه وې او مثلا سبزیانې وې کریلې وې او کدو وې چې هغې خوړلې، داسې څه پکې هم نه. نو عزتمندو هلته به د کیکرو نه او د دې خشکو ځینه ګونګټان او یو شی بل شی رانیول او هغه به یې خوړل. د ضرورت په وخت کې دا خوراک جایز یا د مخکینی امتونو خپل مسایلو د خوراک سکات څه پکې چې انسان مري بیا خو د خنزیر غوښه هم د انسان دپاره یو مقدار حلالي. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. قرآن کې الله وایي که ته مجبوره شي د خنزیر غوښه خوري او نور د خوراک څه شی نه خیر دی، یا به طور دوایي حرام سیز انسان استعمالی او بل شی متبادل نه وي، بیا گنجایش وي خو بقدر ضرورت، بقدر ضرورت او بوقت ضرورت، اسې نه چې متبادل الټرنیټ نه وي د یو سیز. نو بهرحال بیا هغه خواوشا ګونګټان وغیره سیزونه هم ختم شو. هاجره بیبي داسې چلو کو چې په صفا باندې دا لاندې دا ماشوم پروت نو د دې منځ کې پروت یا بره په دې صفا په غونډۍ پروت. نو چې هاجره داسې راکوزه شوه د مروه دې غونډۍ ته ختله، تاسو لیدلي حاجیان. نو چې کله به لاندې راکوزه شوله نو هغه اسماعیل علیه السلام بره د صفا په غونډۍ پروت و، د هغه به د نظر نه پناه شو، غیب شو. نو دې لاندې ځای کې بیا داسې منډه وواله چې زه د دې مروه دغه ته وخېږم، غونډۍ ته وخېږم او چټان او غر ته وخېږم چې هغه خپل زوی راته ښکاره شي، ځکه هلته زناورو د خوراک څښاک شرمخان او نور مختلف سیزونه په صحرا کې هم دا وي زناور. نو چې منډې وواله دا منډې الله ته ډېرې خوښې شوي دي. نو الله رب العزت په حاجیانو په عمرې والا باندې دا واجب کړي دي چې د صفا مروه کې به تاسو خامخا سعی کوئ او دغه منډې سنت طریقې ګرځولې دي. او هلته باقاعده شنه لیټونه لګېدلي، دلته شین راډ دی هلته شین راډ دی، د دې په منځ کې به لږ تیز دی. ولې ځي د الله بندګۍ هاجره دلته په تیزه باندې تلې ده او د الله دپاره قرباني کړې ده. نو ای حجیانو ستاسو حج به اله کاملیږي چې تاسو د هاجرې په شان باندې منډې ووهئ. او هلته اوس لاندې ټیلونه لګېدلي، خو چې ته لږ تیز لاړ شي سا شي. نو سوچ کوه چې دلته لاندې کارجنه ځمکه وه او تیره تیره کاڼي پراته وو او چې هاجرې به منډې والې د هغې خپې به څومره خوږې شوي. هغه وخت کې دا بوټان دا لوی لوی بوټان او دا لوی لوی چپلې دا سیستمونه نه وو.
نو دا منډې والی بره ختلې ده نو وپیرې دا منډې والی کله به زوی له راتله کله به تله چې زوی دپاره د خوراک سره راوړم ځکه بدن کې پی ختم شو چې څه به کوو دې کې یو ناشنا واقعه د تاریخ علماو لیکلې ده وایي چې کله هاجري بیبي هلته نه په اووم چکر باندې چې کله په اووم یا اتم چکر باندې هاجري بیبي ځان سره راوړو چې د خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته نږدې راله نو یو شیر ناست و زمرې اسماعیل علیه السلام سره نږدې ناست بس ښځه ډېره زیاته ویرېدله ښځه چې ځان لي او مردم ورسره نه وي نارینه مو سره نه وي او بیا یو قطره ماشوم وي د پویو سکون کې او د غیږې ماشوم نو عزتمند او بیا ازمرې پې راشي نو څومره یره په انسان راشي ډېره ویرېده او الله ته سوال وکړو چې یا الله زما خاوند هم تا مانه جدا کو ستا په حکم لاړې یا الله ما ستا رضا برقضا وکړه ما د خاوند ګیله تا ته ونه کړله چې زما خاوند ولې مانه شي ګینې زما حق و زه ځان له ښځه یم چې یا الله ما تا ته ګیله کړې وې چې زما ابراهیم خو ما ته پاتې که کړه دلته خو دوکان هم نشته دلته بازار هم نشته دلته خو د خوراک ساز و سامان هم ما سره نشته زه ځان له ښځه به دې صحرا کې څه کومه ویل یا الله ما تا ته ګیله نه ده کړې خو دا ګیله مې کېږي چې دا یو قطره ماشوم مې دی په دې مې صبر قائم دی او اطمینان راته حاصل دی خوشحاله یم ښځې سره چې ماشوم وي هغه هغې سره قلاره وي نو یا الله که دا ماشوم رانه دې شرمخ وخوړو یا دې زمري وخوړو نو زه خو به ډېره تنها شم او زه خو به ډېره پریشانه شم نو داسې چې برور رانږدې کېده نو عجیبه حال یې وکتو هغه حال دو چې هغه زمری اسماعیل علیه السلام سره ناست یو اسماعیل علیه السلام لګې د ټول بدن وله سټي هغه سره کپړې مپړې دومره خاسته وي او ټول بدن یې وله صفا کړی لکه چاله چې غسل ورکړي او په اوبو کې وینځي ځکه اوبه نه وي دا د زمزم اوبه خو وروسته راووتې دا خو بیا اسماعیل علیه السلام لتې ووالې او بیا راووتې شروع کې خو نه وي دومره اوبه نو عزتمندو هاجره بیبي ډېره خوشحاله شوه او دومره خوشحاله شوه چې د خوشحالۍ نه په سجدې شکر باندې را پرېوته سجدې شکر تاسو کوئ اکثر کنه خلک سجده ولګي د سجدې شکر باندې را پرېوته نو دا تندې په هغه کاڼو باندې ولګېدو تندې وینې شو ډېر ساعت په سجده کې پرته وه خو چې کله انسان خوشحاله وي په لږ تکلیف باندې د هغې څه هېڅ پروا نه نو ډېره زیاته خوشحاله وه چې ای ربه زما تا هغه شرمخان او هغه زناور چې د خلکو شکار کوي زما د زوی دپاره خادم وګرځو او اسماعیل علیه السلام به سره لوبې کولې ماشوم خو نه پېژني که نه زمری کله دې لکۍ رانیسي کله دې پوزه رانیسي کله یو ځای رانیسي کله بل ځای رانیسي گویا کې داسې و چې هاجرې تا قرباني ورکړه او ستا بچي قرباني ورکړه د دنیا خلک خو خپلو بچو له کیلوني راوړي او د پلاستیک پیشوګانې او د پلاستیک زمري وله راوړي ای زما هاجرې بندې ستا زوی په ما باندې ډېر ګران دی ما وله د سمندر زمرې د لوبو دپاره راوستو عقیدې مضبوطه شوه د الله په حق نو بهرحال عزتمندو داسې سختې تېرې کړي بیا څه وخت پس ابراهیم علیه السلام رالی ابراهیم علیه السلام یو چکر له به راتلو 6 میاشتې بعد کال بعد 2 کاله بعد نو ابراهیم علیه السلام ته هاجره وی ناشنا کار شوی و سره کنه دا کیسې ورته بیان کړه ابراهیم علیه السلام په ژړا شو ویل یا الله زما نه بغیر زما د بچو تا خیال وساتو یا الله زه تا نه ډېر راضي یم او د هاجر ورته تا ته پته ده وایي زه هغه وخت کې په سجده باندې را پرېوتم نو زما تندې په دې کاڼو باندې پرېوتې و دا کاڼي م ګوره سره شوي دي زه درته ښیم ښه چې ستا باور راشي چې واقع داسې شوي کاڼي ځان سره سنبال کړي ابراهیم علیه السلام ته یې ګوره دا هغه کاڼي دي چې زه په سجده کې را پرېوتلم او دا رنګ بنګ شو ابراهیم علیه السلام هغه کاڼي واغسته ځان سره یې کېوسته بیت الله شریف خو بیا ابراهیم علیه السلام وروسته جوړ کړی دی هغه وخت کې خو دا بیت الله شریف نه و ځکه اسماعیل علیه السلام غټ شو بیا هغه سره ګیلکاري وکړله وروسته یې جوړ کړو نو دا کاڼي ابراهیم علیه السلام ځان سره سنبال کېغوستو نو د یو قول مطابق یو قول دا دی چې ابراهیم علیه السلام کله بیت الله شریف جوړ کړو نو دا حجر اسود یې چې کېغوستو نو د حجر اسود دا کاڼي کم کاڼي دي یو قول پکې دا دی چې دا اقه کاڼي دي هاجره بیبي چې په کمو کاڼو را پرېوتې وه او په وینو کې رنګ منګ شوي و دقه په حجر اسود کې لګولي دي ګوره چې انسان د الله دپاره قرباني ورکړي د الله د دین دپاره او د الله د کور جوړولو دپاره هجرت وکړي الله رب العزت یې دومره مشهور کړي حجره بیبي په کم وخت کې تېره شوې ده او دا دې موږ یې پېژنو او د هغې د تندو کاڼي موږ په خولې باندې چپ کوو ای حجیانو
چې شرسو پورې د بیت الله دا کاڼي نه چپ کړي ستاسو حج ماته چې کوم دی په اعلی پیمانه باندې نه دی قبول او چې قبلول نه شي نو د لرې نه به ورته اشاره کې خو په دې باندې به سلام خامخا کې استلام به کې ځکه دا قرباني او دویم قول دا دی چې دا آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه راوړي او بعض عالمان وایي چې دواړه دي هغې کې یو څو کاڼي دي هغه کاڼي هم پکې شته هغه هم پکې شته د جنت والا هم پکې شته د ابراهیم علیه السلام د کور والا هم پکې شته بیا هاجره بیبي وفات شوې ده نو د هغې قبر هم دې حتیم کې دی نو انشاءالله دا مې درته یو تاریخي سیستم او یو تاریخي بیان رانیولی دی ستاسو دل او دماغ ما په اسلامي احکاماتو باندې او د بیت الله په تاریخ باندې روښانه شي دې کې منځ کې ډېر دلچسپ واقعات دي او ډېرې خوږې او معلوماتي خبرې دي امید لرم چې آینده به بلې جمعې به تاسو له په ټایم باندې راځئ ځکه موږ د چا انتظار نه شو کولی ډایرکټ د پیلې خبرې نه به قیصه شروع کوو ځکه ټایم کم وي نو چې ټولې خبرې پکې منځ ته راشي نو نن مې ته د بیت الله دا 3 ځله تعمیر قیصه وکړه چې 3 ځل تعمیر یا 4 ځل تعمیر ابراهیم علیه السلام کړو نور یې څنګه کړو دا نور تاریخ به درته سره مخکې بیانو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو مینه محبت بیت الله شریف سره زیاته کړي او الله رب العزت دې بیت الله شریف زموږ لپاره قائم او دائم ولري ځکه روایاتو کې راځي چې کله بیت الله شریف ورانیږي دا یو نکته واورئ یو د نکتې خبره الله چې دنیا جوړه کړې دا د بیت الله نه جوړه کړې ده چې الله دنیا جوړوله یو ځای نو بیت الله او الله چې دنیا ورانی نو په بیت الله باندې به ورانی الله ته دومره ګران دی داسې حدیث پاک کې راځي چې یو تور پندور حکمران یو تور پندور حکمران چې کله په بیت الله حمله وکي او بیت الله نړۍ غرزي ورانی په حق ورځ به الله د قیامت ابتدا وکي او د قیامت اثرات به شروع شي نو دی وجه نه بیت الله سره مینه کوي تاسو ته پته ده چې کله دا کرونا دوران کې بیت الله طوافونه بندو عالمانو او بزرګانو نیکانو خلکو به څومره جړل ویل خدای پاک چېرته د قیامت خبرې شروع نشي دا زموږ د عقیدې او د ایمان او د مینې محبت مرکز دی دغه بیت الله روایتو کې راځي چې کوم سړی دا غواړي چې زه الله سره لاس میلاو کړم مثلا الله سره لکه د الله زمونږ ستاسو په شان جسم نشته خو که بالفرض د انسان زړه کې راځي یو خواهش پیدا شو وایي دا دی د بیت الله شریف په حجر اسود چې لاس کیږي وایي دا داسې دی لکه الله سره چې لاس میلاو کړو دومره سکون درته میلاویږي ګینې کاڼي دي حضرت عمر صاحب کاڼو د حجر اسود ته وایي کاڼو وایي ما ته پته ده چې تاسو خو کاڼي یئ که د هر ځای کاڼي خو کاڼي یئ خو زه تاسو ولې ښکلوم خپلې شونډې د باندې ږدم چې ما خپل خوږ پیغمبر او ابراهیم علیه السلام او دا پیغمبرانو تاریخ کتلی دی چې هغوی ته ډېر په شوق باندې لګولې نو د خپل پیغمبر د وجې نه زه تا باندې شونډې ږدم نو د بیت الله شریف د قیامت په ورځ به الله رب العزت حجر اسود له جبې ورکړي 2 جبې له لسانان وایي د قیامت په ورځ به د بیت الله شریف 2 جبې وي ولې دا به د دې کسانو شفاعت کوي چې کم کس ډېر په سخته باندې راغلی موږ خو اوس مالداره کسان ځو پخوا به غریبانان 6 میاشتې 7 میاشتې 3 میاشتې 2 میاشتې مزل به کول په قچرو باندې په اوښانو باندې او د بیت الله شریف مینه به یې په زړه کې وړله ولته بتله او خپل سترګې به یې د هغې په مینه محبت باندې مړولې او د الله رب العزت سره به د خپلې مینې اظهار کو نو عزتمندو اوس خو موږ ته ډېره اسانه ده دلته کښېنه په 4-5 غنټې کې بیا رسېدلې او په جاز کې درته دننه روټۍ میلاویږي نور څه کې او جاز کې درته دننه ایسی لګېدلي نور د خدای نه څه غواړې او هلته چې کوم ټیلونه لګولي بیت الله شریف کې نو عزتمندو هغې باندې ټوله ورځ که نور لګېږي هغه ګرمیږي نه دومره خدمتونه یې کړي دي په دې وجې نه انشاءالله ټول به د حج او د عمرې نیت کوو که نه انشاءالله الله رب دې موږ او تاسو ته اسانه کړي او الله دې زموږ او تاسو پکې نصیب پیدا کړي نن پورې دا تاریخ مې درته بیان کو دا تاریخ شو که نور کم کسان د دې خواهشمند دي چې بل موږ پوره د دې تاریخ نه خبر شو نو کوشش کوئ 12:15 بجې دلته حاضري کوئ کم کسان به دی چې بلې جمعې نه وایي چې انشاءالله موږ به 12:15 بجې مخکې نه راځو انشاءالله ماشاءالله ګوره چې تاسو شوق سره راځئ موږ به شوق سره بیان کوو ګوره تاسو شوق سره ناست زموږ نه په خپله باندې خبرې وشي نو شوق سره کېږي شوق سره به اوري نو شوق سره به بیان کېږي صحیح ده خالی جماعت ته بیان نه کېږي ټول به انشاءالله په وخت باندې ځان را رسوئ که نه الله دې عمل کولو توفیق راکړي